کتونکو ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره کومک کوي. د جمعې مبارکه ورځ ده او د لوی اختر ورځې شپې دي. هغه کونډې چې کور کې ورته 5-6 یتیمان بچي وي، نن به نه کپړې وي نه به پیزاري، په قربانۍ غوښه چا وروړله ډېره ښه ده. په داسې حالاتو کې بیا یې رومي او دې پرې 50% خلکو قرباني کړې نه ده. وجه ګراني ده. نو ډم غواړي چې ډېر سم دې زنانه ته ورکړی وي او زمونږ هم وس نور شته دی نه. نن د روژې نه راځي ورکوو ورله په دې ورځو کې د اختر د روزه شپو کې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال وساتئ. چا کره مسالې نشته، چا کره غوړي نشته، چا کره څه نشته. بهرحال موږ به له دا 2 زنانه دي 2 ګورې وړه وله ورکوو د خپل وس مطابق. ستا 5 بچي دي. اختر کې په بلمونو سره بلیان یې دوی چې بغلي ده کتونکو دا جیب بډک و دا خلک به چې راغله دا پیسې او مرګ دا بعضې خلک چې کم دي موږ نیم نه پاتې کېږو چې زنانه موږ ته ده ووایي او نه دا کار هم دی، کار هم صحافت دی، خو دا پکې اکسټرا یو کار و خو خلکو ته خو نه لګېده. خو ډېرې زبرګې ورځې شپې دي او د هدایت دعاګانې ورته نه کوو. خدای دې دغه شانتې مجبوره کړي چې احساس ورته وشي. چا به چا له ګیلاس کې اوبه نه وي ورکړی، خو زه بیا هم یو بوجوړه ورکړو. هغوی هم خبرې کوي. نو د هدایت دعا ورته نه کوم. او نن داسې ورځ ده چې مارکیټ په ډک و هر څه بولو بس په دې دا پر هر څه قبول کړو. تاسو بچي دي؟ شپږ. کتونکو پرون یو زنانه چې کومه ده ټلیفون کوي او خودکشي کوم. خودکشي ولې کومه چې 10,000 روپۍ را باندې د چا دي، خو د 4 ورځو نه مسلسل لګیا ده. خو پرون لرې ولګا په پېښور کې ونو د 400 و هغې د میغه پیسې پیسه باندې ورولېږلې او مازدیګر چې کوم دی نو یو کس راله ویل دا 15,000 روپۍ به دې ځان له کپړې واخله. 10,000 په 15,000 بدلې شوې. خو هغه 10,000 روپۍ چې چاته ما ورسولې نه، هغه زنانه چې کومه ده هغه د ډېر غټ غم نه بد شوه او ما سره 3-4 کسه نور هم د هغې خبرې په هر انګل باندې چې هغه موږ وکتلې نو انتخایي مجبوره وه. نو خلک ډېر زیات مجبوره دي. د حکمرانانو په زړونو باندې خو الله پاک د رحم اوبه توی کړي، یعنې الله دې تباه و برباد کړي چې څنګه دا غریب قام چې کوم دی کم طرف ته بوته، روزګارونه نشته، نور وسایل نشته، د ګراني ورځ تر ورځه زیاتېږي. او خدای دې هغه خلک هم چې کوم خلک د غریبانو دشمنان دي سوشل میډیا ویوز او لایک لیونی کړي وي، نو خدای دې د دې زبرګې ورځې په خاطر خدای دې محتاجه کې مجبوره کړي چې پته ورته لګي چې احساس ورته وشي. زموږ خو ژوند تېرېږي خو ناخر یو خاص دی. ایوب خان شیرپور دغه دی ښه کېږي به خرابېږي به نه. کله چې الله پاک فیصلې په نیتونو کوي یو د الله کیمره بره لګېدلې ده او معاملات به هم د الله سره ټیک کوو. نو خو څوک دا لګیا وي چې ایوب خان شیرپور ته به نقصان ورسوو، دا به خدا دوی خامخیالي ده. صرف ځان خرابوي، ځان تباه کوي، ځان ذلیله کوي
او ځان چې کوم دی نو مختورن کوي. اوس درې پیغلې لوریانې دي وي صرف بنګړي خوراله وروړه نشته دی بهرحال تا والې دي دا په ډېر څه خبرې کې هغه وایي چې ډېر څه درله درکړو بس هم نشته دی ډېره مننه خوشحاله سه. کتونکو الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره مرسته کوي تعاون کوي. دغه لوی اختر را روان دی او خلکو ته د وړو غوړو خو هم ضرورتونه دي ورسره چې کم دی قرباني به کوي نو غریبانان پکې ضرور یاد وساتئ. دې پې د قربانۍ شره ډېره زیاته کمه ده. زه چې چېرې خپلې محلې ته وګورم نو 3-4 داسې کور دي چې هغوی دې پرې قرباني نه کوي. وجه څه ده چې ګراني زیاته ده او د هغوی وس نه کېږي. الله پاک در چاله توفیق ورکړي چاله چې خدای پاک توفیق ورکړي چې هغه په غریبانانو کې غوښې ضرور وشي. دا مور چې د زوی لیونی دی روژه کې هم راغلی ده څو پیرې راغلی ده او ډیره مجبوره ده داسې ده که نه مورې؟ او که نه یو زوی مې دی هغه هم لیونی دی مزدورۍ مې څوک نشته خاوند مې مړ دی نو ډېره بېوسه یم دغه یو بل له منډه تړ روام کار مار کوم او نو بس مجبورۍ نه ګرځم چې د چا جامې وي خو د چا لوښي خو د چا خادمه دی هغې کې هم کار کوم نو ډېره بېوسه یم زوی مې بیخي لیونی دی پیسه هم نه دی نو بس دغه چې ما ته څه میلو شي نو په دې باندې به ډېره خوشحاله یم خدای راسره ښه وکړه. کتونکو تاسو را سره مرستې وکړئ نو انشاءالله دا غریبانان چې کوم دي دوی له به دې بېوسه خلکو له به ضرور چې کوم دي دوی سره به کومک کوو نو تعاون را سره وکړئ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ مورې د وړواله دوا کوه.